د امریکا عوام اخر د نتنیاهو د اسرائیل خلاف شوي دي او د نیویارک میر باقاعده دا اعلان کړی که دا ځل نتنیاهو امریکې ته راغو نو دی به زه اریسټ کوم. په څه وجه باندې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. امریکا او د ایران چې کوم نوي اپډیټس دي په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو، ځکه یو ځل بیا امریکا او ایران یو بل ټارګټ کړي دي، د یو بل په مقاماتو باندې حملې کړي چې د هغې هم لیټیسټ اپډیټس دي، په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. ډېر هم اپډیټس دي، ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. امریکا د ایران مختلف مقامات باندې یو ځل بیا ټارګټډ حملې کړي دي، مطلب د او ډېر زیات مقامات یې ول ټارګټ کړي دي. امریکا چې کوم دی ایران کې ډېر زیات مقامات، ډېر غټ غټ ښارونه چې کوم دی هغه ول ټارګټ کړي دي، ټارګټډ حملې کړي دي. او بل طرف ته ایران چې کوم دی د سپین یو فوټبال کھلاړي دی چې مسلمان کھلاړي دی د سپین، تاسو له معلومه د فیفا ورلډ کپ دا ځل سپین وګټلو، نو ایران داسې چل کړی چې د سپین د فوټبال یو کھلاړي دی مسلمان دی، دغه په نوم باندې میزایل په میزایل دغه نوم لیکل دی او هغه میزایل چې کوم دی د امریکې په اډو باندې په کویت کې په جردن کې او ایون په عراق کې هم ور وشتلي دي. یعنی عراق کې هم د امریکې اډې چې کوم دی هغه ټارګټ کړي دي. په عراق چې کومه حمله شوې ده په هغې کې 100 نه زیات امریکي فوجیان چې کوم دی هغه زخمیان دي. خو دا خبره د امریکې چې کوم میډیا ده یا انټرنیشنل میډیا چې کومه ده هغه دا خبره نه واضحه کوي، ځکه دې سره په امریکا یا په ډونالډ ټرمپ باندې پریشر راځي. پرون په اربیل حمله شوې ده چې پکې امریکي اخبار د امریکې د فوجیانو د زخمی کېدو خبر ورکړی دی، خو ایگزیکټ فیګر یې نه دی ښولی. فیګر تاسو له پته څه خبرې میډیا ته دی نه راوړي. عراق کې د امریکا په ایربیس باندې ایرانی فوجي حمله شوې ده چې پکې ډېر تعداد کې د امریکي فوجیان زخمیان شوي دي. چې په عراق کې د امریکې چې کومه ایربیس په هغې باندې والله ایران ټارګټډ حمله کړې ده. اوس په راشو جي د نتنیاهو حوالې سره به خبرو کو. په امریکا کې الریډي ډېر خلک د نتنیاهو خلاف دي. اوس باقاعده امریکا کې د نیویارک میر چې کوم دی هغه باقاعده خپل په انټرویو کې پریس کانفرنس کې د نتنیاهو باره کې ویلي دي که دا ځل نتنیاهو امریکا ته راغو نو دی به مونږ ګرفتارو، ځکه نتنیاهو یو جنګي مجرم دی. نتنیاهو یو جنگي مجرم دی او په دې وجه به دی مونږ ګرفتارو او د ده د ګرفتارېدو حوالې سره زه د وفاق حکومت نه هم مدد غواړم. لکه چې اوس پاکستان کې د بلوچستان سی ایم یا کې پی کې سی ایم سهیل افریدي وایي چې زه نتنیاهو ګرفتاروم، خو ما سره دی د وفاق حکومت مرسته وکړي. وفاق حکومت چې کوم سنټر حکومت وي، لکه د امریکا نیویارک چې کوم نیر دی، د نیویارک چې کوم سی ایم دی هغه وایي چې زه نتنیاهو ګرفتاروم، خو ما سره دی د مرکز حکومت چې کوم دی د ډونالډ ټرمپ حکومت ما سره مرسته وکړي په دې خبره کې چې یعنې دی مونږ ګرفتار کو، ځکه دا یو جنګي مجرم دی. د ده په وجه باندې زمونږ د امریکې آرمي ته غټ نقصان رسي، د ده په وجه را جنګ شروع دی او د دې جنګ کې ډېر زیات امریکي فوجیان چې کوم دي هلاک شوي دي او ډېر زیات زخمیان دي. نو دا یو جنګي مجرم دی او که دی دا ځل امریکا ته راغو دی به زه ګرفتاروم. دا خبره چې کوم دی د امریکا د نیویارک میر کړې ده. دا په دې ویډیو کې اپډیټس وو. د دې حوالې سره ستاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.